لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبرا. قال رأيته واضعا قدمه على شفاههما ويقول بسم الله والله أكبر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البقرة عن 7 والجزور عن 7. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل العشر وأراد بعضكم
أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا وفي رواية من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره رواه مسلم رحمه الله. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورونو، الله دا ژوند او زندگی موږ او تاسو له د ازمایش او د امتحان د پاره راکړي او رب کریم وای ما مرګ او ژوند پیدا کړي څوک مړکیږي څوک ژوندېږي او زه امتحان او ازمایش خلق چې څوک به خیسته عمل کوي او دین او عبادت او بندگی د دې خبرې نوم ده چې تعالی کوم وخت کې کوم د شریعت حکم مخې لراځي نو دا حکم د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق پورا کول دې ته دین وای دې ته بندگی وای دې ته اسلام وای. الحمدللہ زمونږ استاد مختا دارا خاتون کی میاشتا دیتا د ذوالحجې میاش وای او عوام دیتا د لوی اختر میاش وای. دا د اسلامی کال د 12 میاشتو اخیرنۍ میاشتا د دې میاشتې په ختمې دوبانی اسلامی کال اختتام ته ورسیږي د محرم نه نوې کال شروع شي. په دې کې مسلمانانو ته ډېر اعمال مخې ته روان دي. یو پاره کې د اختر مزده دویم د دې لاسو رزو اهمیت ته او پدې کې قرباني دا نو دا ټول خبره امت مسلمه تا د وخت دراتلو نمخ کې استقول فکاروي بیا د الله نه د عمل توفیق غختل پکار وي ځکه چې د الله توفیق ني نو انسان عمل ته تیارې دی نشي. زمای عزتمندو پدې اختر کې درې ورځې پورې شرعن قرباني وي په مذهب حنفي کې بعض مذاهب د څلور ورځې قائل دي. دا د ابراهیم علیه السلام د وخت نه یو سنت طریقه جوړه شوې او الله تعالی غامل دبر او خوښ شوې چې هغه تر قیامت پورې په دې امت کې برقرار ساتلې. ابراهیم علیه السلام اول بچینو پس دې ګیر پورې بچینو دو بیبیانې او بیا ورته الله اول بچي ورکړې حضرت اسماعیل علیه السلام. دا ولنه بچي چې کله دی عمر تورسېدو چې د والد سره منډه ترډه والي او دا غف دینی او دنیوي کارونو کې مددگار جوړ شو نو د الله پیغمبر ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو. د
دا انبیاء خوب دا وحی وی انبیاء علیہم السلام چې کوم خوب ګوري هغه وحی وی سوچ په خوب وکړو چې زب بچي زب حقو تر دې چې د بچی زب حقول له تیار شو او منا کې مشهور زید اغزیت اسماعیل علیہ السلام بوتلو اپخارو کې واچولو چاړه را واغستا چې د الله حکم ابراهیم علیہ السلام پوره کړ رب کریم ته منظور ادا سوا چې د دې لوی امتحان او ازمائش نے ابراهیم علیہ السلام ته نجات ورکړ خداغه قربانی د قبولیت مقام تورسید زکا غم د بچی سب حقول له تیار شو اب بچی ځان پیش کول له تیار شو داغه نفس د قربانی دا عمل په امت مسلمه کې را روان دی او شکر دې دا الله حمدونه دي چې نن بالسمه صدایدا امت خجوش سره خوشالۍ سره د قربانی اهتمام کوي څومره اوقاتنا مسلمانان په دې سوچ او فکر کې وي چې د قربانی عمل را روان دی او دا وقوبا قربانی او لوی اجر دی دا په مالدار باندې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولی واجب ده نور جمهور د سنتیت قائل دی بعض خلق نیک عمل د پاره بهانه لټای چې صدیق عمل وکړي اباج ول سیدې لټای چې د نیک عمل نه میزان په ست طریقه خلاص کړي زموږ علماء لیکلي چې پچا قرباني مالدار هم نه دي اته کنو خبره ده ځکه دا ثواب چې په دې قرباني کم ملاويږي د قرباني نفس بیا په دې نه ملاويږي یو قربانی کولو ته پکار دار چې کولو له سړې ته بهانه ولټي دا نه چې د ځان د خلاصولو د پاره یو سړې ته بهانه لټي ځکه مال چې د الله په نوم لګېدو نو هغه زه تورسېدو قیمتي شو انور کمال عبث ده وګوره هر صاحب نصاب مالدار باندې کناری نه ک زنانه د قربانی واجب ده ک کور کې څلور رونه دی او څلور واړه صاحب نصاب دی قربانی دی کی بعضی زنانو سره پیسې او زیورات وی ایدم قربانی وکي دا حضرت ابراہیم علیہ السلام یو سنت طریقہ دا اب دی قربانی کی سمر اجرون ری بعض نیکان خلق چې الله ورته مال او وسور کړي ناغی دی یوی په ډېر قربانی کوي دا چې نیکان خلق شتا چې چا والد وفات دا چا والد وفات ده نو ترسوی چې بعضی بچی ژوندۍ وي د مور او د پلار د طرف نه قرباني کوي علي رضی الله عنه به قرباني کولا بعضی مردگان نو کوئی چې ما طرف نه بچی چې ترسو ژوندۍ نو قرباني کوا علي رضی الله عنه ته نبی رحم السلام ویلو چې ما طرف نه به قرباني کې نو علي رضی الله عنه د خپل قربانۍ نه علاوه د نبی کریم علیہ السلام د طرف نه مسکو د قربانی وکولا خپل نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې سلو خان قربانی کړي سورہ سلو خان راوستي سلو خان په خله یادېږي نن کوم بهانه لټو سو کوئی پیسې می باندې دي سو کوئی را سره نشتا او دا ورته ولوي د جات کاری چې قربانی نه خلاص بلکې او بوج ول اخکاری قربانی او نبی کریم علیہ السلام باندې یو قربانی او سلو خان یو وخت کې وکسان
شریکی دی شي نو د سلو نه وسو قربانای جوړې شوې صورت جوړې شوې وسو قربانای ته جوړې شوې د الله حبیب صلی الله خان دا ذبح کړي درش په دې په خپل مبارک لاس ذبح کړ اباقی علی رضی الله عنه ته چاړه ورکا باقی غي ذبح کړ نه هر نارینه زنانه باندې چې وسدارې وی قربانی دا کول سنت دي د جمهور حدیث امام ابو حنیفه رحمه الله د وجوب قائل دي دانس رضی الله عنه روایت تاسو واورئ وای قربانی کړي و رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو دوه غډانو برګو چې کیس پینا او تور ټاکی او کرو خکری ګوره د قربانی ساروي چې څومره خپله تاخکر د زناور یو حسن دی تاخکر څه د زناور د پاره ځکه وای کرو ابرګ بروک ګډ مزیدار ښکاري چې چرته پسپیټ ټاکی دی په وړای کې او چرته پسلی تور ټاکی دی ذبح ما بيده بخل مبارک لا سے ذبح کو اے چاله چې د قربانای چل ورزي نو بخل دی قربانی کوي وسما د قربانای په ابتدا کې بسم الله اوه وکبر والله اکبر وی قال راوی وی انس رضی الله عنه چې خادم خاص ته د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وی رأیته موقت د الله حبیب واد عن قدمه قدمی خو داغه په طرف د دې دواړو وګوره طریقه دا د دې تاسو کوم چې ویلې شي سوک چې قربانی کوي نو ساروی په قبله طرف تواچي قبله د مخ کې د ساروی او په یو لاس په داغه مړیو نشي په دې خلاص کې بچاړه راوالي ادا یو قدم د داغه د پاسه کې او بسم الله الله اکبر سرایا بسم الله والله اکبر سرا دا الله حبیب غدان ذبح کړي وګوره دې کې د حلالون کی بخم قبله لراغه او د ساروی بخم قبله لراغه ته په پوښتنه وای تعالی سلام طالب او ته پوښتنه باندې څنګه طریقه دا وای څو پوښتنه سپتوده نه دې ته پوي نشوي جوړ کنه دا وخت دې دې سبب پوي شي دله خو چې څو وخت دې پوي وي څو وخت دې دله جزان محتاج او غني حاجتمند او غني نو درلبا وېدا ارس چې دې دین تا اوس پار مال جان وقت قیمتي سيزونه نو که یو پټه غون دې دین در کو بندا در لړې یا کته زما ضرورت نشتا دا د کم ذات د طرف نه دین راغله آغا غنی او بے پروا دے نو دین بے پروا دے نو قربانی کی مستحب دادی چې د ذبح کول کی مقدم قبله لې او د ساروی مقدم قبله ساروی چې په بغت طرف رو پر زول ا قبله په لم ولا مخ کو نو دا هغه قبله لراغه او ستامه هم قبله لراغه نور مرګری په در پنیو کی مدد کی او پغس لاس داغه او مریو نسا او بخیلاس بسم الله الله اکبر سر ذبح کا چاړه دې پسنی تیر دی او د مخکې نه دې تیرای او دا مسله علماء ذکر کړي چې ساروي بعضی ساروي غټ وی ګډ پیزا خو سره د شان پلاسو کې رودي او بعضی غوا میخه هغه تړل غواړي د چې ذبح کې تړل خو چې ذبح جزر در ولا خپې پراته سره وای څومره چې دا ساروي ټوکونه وای دومره هغه حرام وینه د دلوشي کبارغه دې کچر دې نو موږ چې ولا خپې ټول چې ساتي و دې خپې په ولا نه پراته یو دا چې په دې ساوتو کې د دې ساروي په خپو په فزول سره لګه اسانتیا وي
نو چرګ والا چې چرګ سبا کی په سوره ما هونه کتره خدا خلک کو یغي کی وردت ته کی کسان کا درلونه خوځي نو دا غنا غ فاصله وینه پوره ونسی دې چې ټو پوره وای دې خپل خوځي نو د زنا غوینه ټول بارس ترڅو چې وینا سان نه وځي نو ساروی سره بنور چېړې نا بس چاړه بني او د سنت طریقې مطابق چې څو د ذبح طریقه ورزي نو هغه د ذبح کوي په دې طریقې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام قربانی کړي و او خپل ساروی دې سره وګوري اګه شریک قربانی کوي نزان دیندار خلق ګوري او بدګمانی په مسلمانانو مکوي بدګمانی دا چې اسی وي پلانې سود خور دی او دا مسله ډیره شوی نو تعالی څنګه پته ولګی چې دا سود خور دی کچره تا دا په خپل پټه لټونه کړی او دا غد سود خورو دا عیب دې په پټه معلوم کړي نو څنګه چې هغه الله مجرم دې دا ستم مجرمي ځکه د مسلمان عیبونو په څیر بدل سینا څه چې وی چې دې سود خور دې یو دقیقه یې بای چا سره کو شو نو غره هغه او ویخله په صدا پیدا وي لا راغلي دې ما خلا ډورو نه کړی کو دقیقه یې بای باندې ور خبره یې نشو ګوره باز خلک دا چې چوغور چې پاک سړی او حلال خور سره قرباني وکا او باز خلکو سی او عادت جوړ دی موږ له مسلې راځي چې ته چې دا سود خور دی او دا آرام خور دی او دا رشوت خور دی تا له څنګه معلومه شو کچاره تا دا په پټ لټو نه کړی او د ډېر تلاش او طلب او مهنت نه پس دې معلوم کړی چې رشوت خور دی او حرام خور دی او سود خور دی څنګه چې هغه د الله مجرم دی دا چې سب مجرمي تاسو جوړ خپل قبر یې د نورو په فکر دی حالان کې شریعت وایي د بل عیبونه باندې اګه خبره یقین سره بغیر ساده عیب لټولو نه معلومه شو څه پوښتنه په خبره باندې او یقین دې جوړ شو نو بیا ته ځان ساته ورته یو سړي په کور کې شراب څکل د صحابه په وخت توجه وکړه نو یو بل لاس سر دیوال نو وشت کوي خاطر کور کې شراب څکل لا ورته زخم شراب څکم ہوتا ته هم الله د سری ویلي چې چا دیوار له ضرور چتکا او ګور چې دې سکي ناکس کوئی د چا چې کتل وی سړیو اپ صحابه کرام کې هغه ورته زماده توبای تعالی وردا حکم دي چې جوارو کا دروازې سوري کې وګوره غوږ ور سره ونی شي داغه وجه صدا سوق چې د بل د عیبونو لټولو پسیشي الله دې په خپل مصیبتونو کې اخته کوي بل تا او مال او هر مسلمان تا د بل د عیب لټولو حکم غوړې نشتا وای کدی ولې د پرده پر راواچوا په خیال کدی ولې د رسوکا ما تعالی د پردي حکم ده وا پردي والا خلق د خمر دلال دي دی موجوده نو خو الله څوک به پردي کوي نه دغه امور سره پینځه شپږ خپل کی بیا باندې شرمې یو صاحب ګماني وکوي چې دا مسلمان بس ډېر سود خور دې سو کوئی رشوت اور تا پر رشوت دې نه اګه ته خلق کوئی نو خلق څه وایي خلق انبیاء په سم لګیاري خلق اولیاء علماء په سم لګیاري اتاویلی ماویلی پس حد الله حبیب وای دی او سړی د درو جنتیا د پاردا کافی دا چې دی وای پلانې دا وای خلق وای بس وای دا کافی درو جنته سو کوئی ابای جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ایته ویلا سره ګم وو دغه رشوت خور دی سو کوئی تا دې وای خلق وای د الله حبیب وای د خلق او د خبرو په شوسی بس دا کافی دروژن دی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي
چې د خلقو د خبرو پسې ځي. بل پیغمبر علیه السلام د دې دریو زمانو بارک ویلو دي ته خیر القرون ویلو. خپل پیړای د صحابه کرامو پیړای او د تابعین او بعض تبع تابعین ور سره کړی. دین ابس ویلي چې دنیا کې به دروغ خوارش چې په خبره وړي یقین نکې. دې دریو زمانو نه پس ویلي چې سبا شي دروغ په دنیا کې خوارشي. نارض مداکو پاک او خلق سره قربانیو کوي. پس چې مومن مسلمان دی تعالی ته معلوم ندي پس مسلمان دی. لکه څنګه بازار نو په بلم داسې ګمانو که سرګند نه پته ده. لکه باز خلک داسې سود کوي چې ماشومان ولم پته ولګي چې دې سود کوي. اباز سره داسې رشوت خور دي چې ټول خلقو له تواتر سره ثابت دی چې دا سره رشوت خور دي. باز سره داسې ګډون کوي چې دې روزانه ګوري چې ګډون کوي. نو هغه شرماوه ما ازنه قرباني دي لاګل نه او هغه شرمورو نمخ کې ټول قرباني د څه شو ټول قرباني هغه شو او تعالی کړه نه بل لري ور رسول هغه شرماوه ما خو قرباني ور سره پکوا. نو قرباني کې دوای د خود احتیاط پکار دې کله چا وسوي نو خبره ده چې ځان ته قربانيو کی. دوم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو دیو غټ بارک کرور او یتوا فی سواد تاریخ په تورې خېټه توروا نظر نګیر چاپیره تورواله نراوسته چې قربانی پیو کړه الله حبیب اے بی بی ما ته چاړه راړه حلمی البدیتا ابه او فرمایل ویا پله تیرا کا نو ایما بغټه تیرا کا الله حبیب چاړه واستا ګړې پس مکراوا ټولو ذبح کو ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ضحى به. وی الله دا غټ قبول کی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرفنا او د آل محمد علیه السلام نا او د امت جناب نبی کریم علیه السلام نا به قربانی کو پر الله حبیب د امت رسول الله یمینا و مونږ او تاسو لا پیدا نو او سبکه موجود حضرتونو د طرف نه قربانی وکړه. نفلی قربانی کې دا ټول شریکول شي. ای یو غټ ذبح کې ته الله زما مور افلار تا او زما دې بال بچتا او سور چې پر ژوندې ټول ته ثواب وبخ. الہ العالمین ټول ته اجر ورکړي. د الله حبیب د ټول امت د طرف نه د ټول اهل بیت د طرف نه او د ځان د طرف نه یو غټ ذبح خدا نفلی قربانی وي. کبا قربانی چې لازمه ده هغه یو کس دکی پګټ کې بیا ګڼ نشي شریکې دي. تاسو د حج او د عمرې مسله ده. کله نفلی حج د ټول امت نه کېدو کی او چې 50 فرض دي نو بیا به یوازې د هغه طرف نه کې. د الله حبیب په دې ترتیب باندې هغه قربانی کو د جابر رضی الله عنه روایت وإذا الله حبیب فرمایلی لا تذبحوا الا مسنّا تاسو مذهب کوي مگر مسنّا مگر قربانی فوخانو فغوانو فغلو بزو کی گدام نیخم فغوانو کی شاملی نیخی سری دا ټول مذاهب والا د میخو حکم د غوانو فشار دے. نو قربانی پدی سارو والی کیږي خود دې د بارګور شرطونه دي او خانو کې مسنّا اغه تا وای چې پنځه کاله پوره شوی دی او پشپغم کال کې وردن نشوله به قربانی کیږي. او پدی میخو غوانو کې چې 2 کاله برابر او پدی ګړو بيزو کې چې 1 کال برابر وي. اباظ علماء دا وایي
که یو ګډوره دومره غټ دی چې د خود شپږو میاشتو د وو خو د کال هغې سره چې ودرې نو برابر دی نو په هغې قرباني کېږي. وګوره ملک د مسلمانانو دی، یو مالک چې درته وایي چې د عمر پوره دی بس تا غاړه خلاصه د ټول بوج هغه په سر کو، ټول بوج هغه په سر کو، بس هغه وایي بای ځکه چې هغه بازار سره یې نه مسلمان په کور کې پیدا دی او هغه مسلمان دی، هغه له پته ده چې دا مسلمان مانه دا غوا دا بیزا ګډ یا بل څاروی دی قربانۍ دپاره دی نه، هغه چې وایي چې بای عمر برابر دی او دا میخ او کټۍ او سخی او سخی دا د 2 کالو دي او دا ګډه بیزه د 1 کال ده، نو بس د مالک په قول باندې به څه کېږي؟ په هغې باندې به اعتماد کېږي، د هغه په قول باندې به اعتماد کېږي. دغه عمره ده زموږ ستاسو ملک کې خوخان نشته، اوخ که څوک ذبح کوي نو یو خپه به ورته وتړي مخکینی ښی یا ګټه د هغه د مرۍ کې یو خاص سرک دی هغه په چاړه ووایي. اوخ که چاره وفرزولو او حلال کو نو ذبح وشو خو د خپل پیغمبر د سنتو د خلاف. اوخ هغې ته نحر وایي، نحر به په ولاړی اوخ له به یو خپه وتړي د هغه مرۍ کې یو خاص سرک دی چې کوم خلک یې ذبح کوي له پته لګي بس په چاړه ووایي هغې نه وینې دارې ووایي اوخ راوغورځي. غوا میخه ګډه بیزه که چا په ولاړه ذبح کا نو ذبح وشوه خو د خپل پیغمبر د سنتو د خلاف. سنت پکې دا دی چې دا په ځمکه راواچي. تاسو واورېدل ستا مخبم قبلې نه یې چې کوم شی ذبح کې د هغه مخبم قبلې نه یې په دې طریقې به قرباني وکړي. او جابر رضی اللہ عنہ مسلم شریف حدیث سے کہ نبی علیہ السلام غوا او اوخ د 2 کسانو نه به ذبح کولو نو په یو غوا او اوخ کې 2 کسان سوي دا شریکي دي کور کې 2 کسان دي کور نه بار دي. خدا عمر علماء ذکر کړي چې تاسو د مسلې پته ده وایي غوښه چې تقسیموي نو ټول سره د تقسیم کېږي، غوښه تقسیموي نو څه کوي؟ ټول سره د تقسیم. د ام سلمہ رضی الله عنها روایت ته د زموږ استاد مور دا او د جناب نبی کریم علیه السلام بیبی دا او د علماء او د قول مطابق پټول بیبیانو کې اخر کې وفات تا او د دې بیبیانو په ذریعہ باندې د دین یو لوی سو پتر رسیدلی. د دې غنو نکاحونو د پیغمبر علیه السلام مقصد هم دا ځکه ټول دی یوې بیبي نه علاوه نور ټول کونډې بیبیانې کړي او اکثر پکې داسې وي چې په عمر کې دای نه سیوا وي. بار عمره په زرګونو سوونو خلکو د الله د حبیب اقوال او افعال تکتل او درستو مد د فاره هغه په دماغ او سینو کې جمع کول او په کور کې سوکلو نه هرې بیبي د پیغمبر علیه السلام هغه دینی طریقې امت ته محفوظ کړي. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے چې کله د الله سره د دراروان میاش رو خطا او د کمی زنانا او نارینه رادوی چې قربانی وکړي د داغې نمخ کې دي نکونه والی خپل بریتونه دي لړکی د لسو ورځو کې بنا ویخت بیا کټ کوي نه به نکونه کټ کوي چې کله قربانی وکړه بیا د خپل نکونه کټ کوي. دا ګوره یو مستقل سنت دی. اته په تاسو باندې خلک شروع ورځو پورې نکونه نالي نو کدا یو لسره د خپل پیغمبر د سنت لپاره رستو کړي د دې ژوند مقصد هم دا دی چې د خپل نبی په سنت موږ تاسو عمل وکړو بلکې هر سنت لپاره چې موږ کې ودر دی چې بای دا سنت باندې وځکل عمل وکړو. هر سنت لپاره یو امتی ته فکر من کې دل پکار دي
چې عمل وګوره عمل ګوره پجوت کی ته تم سره به ودی سره راتو بشي دی عالمان داغه زموږ د درسونه اورېدل هغه وفات کې جنازې لاړو ا جنازه کې مې دا خبر وکړه مالې پور کې مې شریف پرده شروع کا ابه وی بچا سے کو پښوان د عمل کیږي نو مرګ د پس مو بدې شو کمل لکه نو ور عمل کیږي نو مرګ د پښوان په کې چې پر شي بیا به عمل وشي کله خبرې د دین اورای بس د ژوندون یو غنیمت وګڼه اوس دا شریف پرده شروع زموږ د پښتنو کې پرده د خدا د رواج ده که یو سړی زر رواجونه ژوندۍ کل سوجا نسونه ورته ملاوي پر رواج جنت نه ملاويږي د نبی په سنت او تابعداري به جنت ملاوي زموږ کور کې پرده ده خود لیور نه نشته کشته د خورینه زموږ خدا پرده نه کوي دروارنه نه کوي زما د ماما او زما د سره نه کوي دا د شریعت بالکل مخالفت هغه سړی د الله په نس به خوند لري چې ذکر ترګور په تاسو وجره اور نه وجره قرآن ورګره به تاسو ناغره وی چې دا وجره نه دا زما کور دی ما کرے چرایي نو ته دروازه ټکه ته زما خره خو زما د خدای سړي اته زما واره خو زما د خدای سړي کیږي اته بیرور خو زما د خدای پردې څه پوښوي په خبره واره نو کور نو جری بجوړوي کورونه ته جوړ کړي په دې په لورا به خواسته سره کور نه کور نشي جوړوته دا په خوندور سره چې هغه کې سیمانی جذبوي آب شریف پر دراوي شریف پر دې کوشش وکړي نو دې سنت باندې زمای عزت مند چې موږ تاسو عمل کو د چا چې اراده او قرباني وکړي کناري ده کزنانه ده نو بس تقریبا میاش ته سره سره دی پاتې ته پوس سره کوي په خلکو نه چې میاش وکړه راخي نو سبب راخي چې خپل لګونه وال انو کونم چلې د سنت طریقې مطابق یې پرز په طالب ولی ته لګونه واستل وګسره شروع کا نو اول بعد خلاص لګونه والے په دې کتاب مستقل سنت نه هغه چې کومه ګوتې نه به شروع کې او د خي طرف نه شروع کا چې خیلا سوال بیا داګه سوال خیخ پوال بیا داګه صح پوال چې دا سنت درته دی الله حبیب په بدی کې د خي طرف نه شروع کولا نو د میاش ته د خطونا یو ورځ مخ کې خپل بریدونه سنت موالا لګونه موالا بیا چې قرباني کې نو اله بسکه دا وکه نو دا زموږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما عزت مندو یو مستقل سنت دی او دا الله سره دې ډېری قیمتي را رواني نو قیمتي ورځو کې پکار دې چې سړی هغه اعمالو کې شکم صاحب د شریعت مو ہوتا سره کوي ابن عباس رضی الله عنهما فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای ما من ایام نشتد ورزه العمل الصالح چې عمل نیک فيه النباغ کیا حب الى الله دیر محبوب دی الله تا من هذه الايام العشره د دې لسورتنا دا کوم چې میاش بدلوي اختر روح قالوا صحابه کرام یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله پدې رزو کې نیک عمل د جهاد فی سبیل الله نملوی عمل له قال ولل جهاد فی سبیل الله د دې رزو دا عمل پسې جهاد نرسی الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء مگر یو سړی د الله لپاره چې د کافر مقابله لوتو ان دی واپس راغې دی مال واپس راغې مال او جان دواړو قربان شنو د مرتبه بیالو یدا رواه البخاری د دې حدیث روایت کړي امام بخاری رحمه الله وګوردا دغه قیمتي را جرا روانه دا یو مسله د علماء ور په دې لسر الله په سبب وړلې درشم مبارک وي والفجر وليال عشر
الله وی زما دې په سبا قسم وی وليال عشر او فلس شپو. د علماء په اتفاق باندې اغه نه دغه لس ورځې مراد دي. خدا رمضان مخیره عشر ډېر بهتره ده او دا وای کومه پکې بهتره ده. نو بعض علماء خو دې لسو لوي، بعض علماء تدبیق کړي وای په هغه لسو شپو کې لیلۃ القدر راځي، اپدې لسو ورځو کې د عرفه ورځ راځي. نو درجو په اعتبار دا بهتر دی او د شپو په اعتبار هغه بهتر دی. ځکه د عرفه او ورځ ذکر روانه ده د سرګونو ورځونه بهتر ده. د دې لسو ورځو کې اعمال ته متوجه کېدل پکار دي. نبی کریم علیه السلام دا څه ویلي وای ډېر ډېر په دې لسو ورځو کې وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دې احب الكلمات الى الله وای په دې ذکرونو کې الله ته د ټولو نه محبوب ذکر کوم دی. ابای چاته یاد شو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا کدی کې سره روزانه صلات تسبیح ته د صلات تسبیح کې دا کلمه 300 کرته پوره کیږي. صلات تسبیح دا یو خپل مزد الله په لس قسمه ګناهونه معاف کوي. د دې له سورو کې ورته بلا او ته دې جمعې فرض پکار او حدیث پکې بالکل صحیح راغله. د جامع اسلامی او استاد په کتاب لیکله او ویلي دي چې څومره سندونو سره دا حدیث ثابت ده. اوبای نو دې ورځو کې بس سوای چاله بیا دی وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دې کې روزي دي ولم مسلول دي. دا عرب دې روزو کې ډېر تکړه دي. زموږ پښتانه غو روزه فرضي سبا پکله کدي. ځکه که څوک بوس کوي کنه کوي غروجه دی وایي نه چې بیا خلک وایي چې دا به خوسته دی روزه دی. اوس په پښتنو کې څه حال پیدا کی. الله دې او کې چې دا رواج جوړ نشي. روزه خلک په پټه خوري. ادب دا ګوره یو روزه خوري که په سرګند دی خوري نو پښتانه به دومره جنگ در ضرور کې قتل او قتال به جوړ شي. ګناه په پټه او سرګند کې ډېر لوی فرق دی. پټي ګناه والا کې دې چې الله معاف کی خدا جهرت الله پیغمبر وې دې معاف کوي. ځکه ته خو حیا او د ګناه پټي او سرګند کې ډېر لوی فرق دی. ځکه دا سرګند ګناه خلکو له ګناه دعوت ورکوي. اکل راځي چې تاسو عمر کړه راځي دې نیک سره ناغر ورالوي چې راځي دې سره روزه خوري ټول خلک تماشا کوي او چې الله نه شرمې کوم خلکو نه بس شرم کو ویلاړم ودا چې برابر مې ووالو یو ستې سره جوړ په کې خبره ماته په باغ وارو کنساله شخه ته د خلکو مخکې روزه خوري خو برابر خپل خواري مې ور سره هوکا وی اوس روزه د خلکو مخکې نه خوري کپټه خوري نو هغه خو د هر چا د الله او د په منځ کې معاملې لري. سرګند ګناه دعوت ورکول دي. سرګند ګناه سره دا خلکو له دعوت ورکول دي د بيدی نه. د دې ورځو کې زما عزت مندو روزي ډېر بهتر دی او حدیث کې راغلي او دې حدیث کې سندر ضعف هم ده. وې دې هر روزه د کال د روزي سره عددی د هر شپې عبادت د ليلۃ القدر سره برابر ده. خود دې مطلقاً رجوع واره حدیث صحیح راغله. لکه باب الصيام کې علما او امام نسائی او حدیث ذکر کړي چې دې کې صحیح حدیث هم دروځي راغله. ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها فرمایي وې سلور خبره قالت اربع لم تكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم. سلور خبره به پیغمبر علیہ السلام نه پرې وې د کې گئی چا سره ثبوت دي هواي
مانم وخت دې چې وجدم تر رقوبونه کی تاسو کې من راغسو کی چې څوک په دې کې ونه خېجړه کوي وګي په خبره باندې وګ دا څه پکې نه وایي ته ولوګو دا څه پکې نه څوک دا څه ناز وګورئ دا څوک دا څه ناز کتاب کې کوي دا څه پکې الله پیغمبر منع کړی چې د جمعې پرځ بدا څه نه کېږي ها بھائی دا بابا ودره سمې ویښ کوي دا څه پکې نه چې ما نو خو اورې سلور خبره به پیغمبر علیہ السلام نه پرې وي سو خبره دا باغ سو کې دی چې اوس ویښ دی ها بھائی اكو دي نه به سيادي ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی سلور خبره به نبی علیہ السلام نه پرې وي یو د عاشورې روزه اې د محرم دی لسمه ته د عاشورې روزه وای لکه د اختر لوی اختر میاشتې په محرم راځي دوی په هر میاشت کې درې روزې نبی علیہ السلام په هر میاشت کې سکول درې روزې به نیوي او درې دالس روزې د ذلحجې اصل کې نه دي خلاص ورته تقریبا ویلي د اختر پر روزې دي د اختر پر څه اگر چې تاسو د اختر پر روزې دي او زموږ څنګه چې په کمره روزې په هغه مکوځي اج په کمره میاش غټه وای په هغه زموږ روزې خپل ورځ بیا تر ما سوته نظر کې ټوکري ولاړی وای دا میاش غټیږي دا غټیږي د دې دا چې تنرای نشو وګورئ ته میاش چې تاسو نشو بعض خلک د اختر پرز په خلکو روزه دي ا د روزي پرز په خلکو فرضي روزه پرې نو لس راځي دي خلاصما راز باندې خو به اختر وي نه فرضي روزي دي الحمدلله بعض نارینه زنانه هر کال چې بیان واوري نو نه روزي دي روزه دې پر وګورئ روزه ګورئ چې څومره سختيږي نو نور خوټې دي کوئی په خبره باندې غوډول کوی کنه د دې روزه دي ایوانه غوډو څوک کوی دي روزه چې څومره سختيږي دا غوښت کې ادا دې ټول مسلمانانو لپاره یو خود لذت راځي نو سخت دي کنه تاسو د رمضان تاسو پر سختي روزي ودی نفلی کار پکې پخې رستو کا دا نه روزي د الله حبيب بن پرې وي بل دا دوه رکعات سرور خبره پاتې شو ها بھائی اورو بدلنا دوه رکعات سنت به د سبا نه پرې ولې په سفر کې پریخي او نه په حالت د اقامت کې پریخي او د دې دومره اجر نه وې دوه رکعات د سنت د دنیا او د مافیها نه بهتر دي دا ټول دنیا ادا دي کی چې سدي دا ارس راجمه کړ د سبا دا دوه رکعات مقابله نشي کولای بیا وایي وای څلور خبره با نبی علیہ السلام نه پرې خیر ما چې چاله وی چې ووري بیا به وروي ګره ویښه څلور خبره به نبی علیہ السلام نه پرې خیر یو د عاشورې د محرم لسم روزه دویم د هرې میاشتې کې درې روزې او دریم د راروان خطون کې میاشتې د لس روزې نه ته مراد دي د سم باندې اختر وي او سلورم دا دوه رکعات سنت د سبا رواه النسائی رحمه الله امام نسائی خپل سنن نسائی کې دا حدیث ذکر کړي عرب ماشاءالله مدینه منوره او مکه مکرمه کې د عربو باقاعده دا نه خرجي شوی نه خرجي روزوي اکم حاجیان صاحبان زی اولاد دي نو دا نه همرز د عرفي راځي ګور د عرفي دا روزه تاسو چکري کې وی دي شي او یې سره ودی شي زمون بیا څوار کال غټه دا علا وای بیا جوړی دې په جړه دې بیا پوری رډاته عرب پورا اهتمام کوي د بیاش نو د عرفي یو روزه چې چاودي وا د دوو کالو ګناهونه به الله ایمون ګورډل مخورونه ګناه قسم دې یو ورځ کې دومره ګناهونه کو چې د شمیر نه پاره کوم چې موږ ته مالک دې ډېر کارونه غوړي ګناه دا خو ورته کار خیر وایي ډېر کارونه سره هغه د قبر او د آخرت
تباہی دا خمون دا گناہ کاری نا نو دا دوو کالو گناہونا پی اللہ معاف کئی وارا یو دا تیر شوی کال بل درا روان کال دا دی روجو تم زمائی عزتمندو باللہ تڑائی او دا دی نور اعمال طرف تم چمگو تاسو زمائی عزتمندو باللہ تڑو ملاور توتړو او ځان په دې مسلو باندې زمای عزت مندو موږ تاسو پوهه کو په دې مسلو باندې زمای عزت مندو ځان پوهه کو په دې طریقې باندې زمای عزت مندو د اختر دا مسائل دا دغو د قرباني ساروی ګور داغه تکتل پکار دي چا کاغذ ته وردا خلق ماشاءاللہ الحمدللہ ملک دے اسلام دے ورکب کورو کی سمجھدار خلق بھی دے قربانی ساروے دینور نظر تاڑلے وہی چرتا کانڈم کرا دے کی کله دی ازشت خو چې کانډم شو عالم نه تاسو کو نو دا ساروے تاسو ته ببلې نو اکثر خو یا سمجھدار مسلمانان د قربانی ساروے په اخور د دینور نه جدا تړي و یره دا نورې پخکر چې تکډم نه کیه چې داسې مسله رانه شي چې بیا علماء د دین مسلې جوش په قرباني تکيږي قرباني کیږي د دې وجه الله حبيب فرمایي د قرباني د ساروي سرګي نه ګورا وګونو له ګورا داغ دې خپل ګورا چې دا څه ګټ خونه ادا شروع خونه بعد دا چې ټپ ټوپ یا په بیمار چې بالکل بیمار ساروي فاغی قربانی نه د فقار بلکې دا خو ته د خپل خیرت لپاره کې وګوره ځان له سره یو شی لټای نو اخر لټای ک بد لټای دا قربانی د چا لپاره کې پدی و الله راضی کی الله قران کې وای لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله د قربانی په وینو غوښه سکه الله خود زړه دی اخلاص قبول خپل ساروي چې خپل پزیدار وي ګډ وي واوي بیخوي او د الله حبيب په خطي باندې کړي علماء لیکلي وای د خطي واحد دی نورنا بهتره د الله حبيب بارک راغلي ابو سعید رضی الله عنه نبی رحم السلام په یو ګډ قربانیو کا اقرا نخرو فحیل فحیل دې ته وایي ورا او ينظر فی سواده هغه دې سترګو سره تورواله اخفي تورې وي او د الله حبيب صلی الله علیه وسلم فخصی ساروی باندې قربانی کړي ساروی چې خصی شي نداغه وخت نورم شي وغشي او بهتر شي نو په دې ترتیب باندې د قربانۍ د عمل را روان دي د لسرز را روان دي چې دې کوم او تاسو الله رب العزت طرف ته متوجي شو او دا عرفه او رس پټولو کې بهترین او رس دا اختر د مستریکس د کومه یو د کې ایمه څه په کې دي نو اوش اختر د اختر مزمو او تاسو ډیروي او دا یو مسله عامه زموږ جوړوي نیت خو یې نیت را لار جمعات کې وایي امام ولنی ته وایګونه نیت په خلیش ته نو صدر ته امام وایي به په خبره باندې په شریعت کې څه په خلی نیت نشته نو یې موږ نیت خو یې نو شریعت کې ستل نه دا کوم ځای نو وایي نیت دا دې چې د کور نه دی او د سو کو رانه فضالیت ته کړه مسله شریعت دا را اما د ماسپخین د مزد فار او د سو کو نیت کې د ماسپخین مزد د کور نه روانم د ماسپخین د مزد په نیت توجه خبره راکنه اجد ته نیت تړلو لګر پښتنو په شان وی چې نیت میو کو د اخلاص او سلور رکعات مازیګر مزد کو راغله د ماسپخین غیله مو په خپل نیت ته کوم تړلو نو آیا موز میو شو کو نشو نو اهل علم لیکلي چې موز شو نیت هغه چې کوم دړاغه او د خلی را سره نیت څه ده څه پوه شوي په خبره باندې کله په مسله نه پوهیږي نیت هغه چې زه د کور راتلم عدالت می په خلووي یو ګوډه می جوړه کړي نو نیت هغه دې چې کوم نیت د زړه
هغه نیت ما د کور نه کړو ما چې کور کې مونږ او د کور نه نیت په نماز پخې د وضو عادت ته په خلاوي چې ما زیګره ما پسې کو نو د خلیز د نیت اعتبار نشته مسله د شریعت سره نیت وای د زړه د اراده تا په تمام عمر کې نبی عليه السلام په خلد مزنیت نه تړلې د امام له وجه نیت خیر چې پیغمبر دې ورته څه خیر بس نیت سره راغلی د اختر مز لګنه 2 رکعات دي واجب دي اوای الله اکبر اواز وروي وای چې امام په نیت مې نیت سره او د امامتای نیت ته نو چې تا د امام نیت ته تاسو ټول امامان شول نو چا پسې مو موضوع کو هاي بعض امام وایي بس وای د امام په نیت مې نیت ته نو امام خود امامتای نیت ته اگر چې امامتای نیت لا علماء لیکلي مسله راځي د ضرورت ولې نشته ایزه ولاړ اتا سره پترای نفل نیت په ترې تاسو را پسې ودرې دی ما تاسو نیت وکړې او را پسې مشکل لکه د نبی رسول الله په کور کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما شپه کړې و ورو کې ماشوم او د ضرور په نبی رسول الله واده او ماسی میمونه رضی الله عنها نو والد ورته وی نبی رسول الله تر عباس رضی الله عنه وی بچی نن بشپ نبی رسول الله کرکه وګوري په چې شپه څه کوي چې موږ له وې چې موږ ما شان کوو ندی وی بستر وړې د زما پرور ماسی اده او نبی رسول الله د بسترې په بل طرف کې پریوته او زپ لړ طرف کې پریوته چې شپه نیمه ته ورسېد د الله حبیب را پاسو او لسیاتو د سوره ال عمران وي او مشفروت او د شو کو درې د زر زر او د شو لدل پته نو د پیغمبر علی السلام د ګس طرف له درې ګس طرف له درې د الله حبیب په مسکه د دی غوږ نه اونیو اخی طرف ته راځه او کله موږ د اسلام لپاره په موږ کې غوږ نه خړې دی وېش او رب خلیرا نو واستو ځکه مقتدی کې د امام نه مخله شنو د جمهور دار جمهوزي دکی کوم طرف له راځاو کس طرف ادم روایت صحیحو کې راغلي وای دا الله پیغمبر له چې په فتو لګي چې جوټي و که هغه بدبوزو ما هو به راځي تاسو خو چې دی راويخ لخي طرف له ودرو ځان خصوص پیغمبر د امامتای بیا سره کړي هغه دریش په چې نبی رحم السلام تراویح کړي وي بلکې دوش په نو الله حبیب بدرت ځان ته پوزه راتاو کو مسجد نبوي کې بناستو او د شپې د ورځې د شپې به راتاو کو درځي به وغړول نو الله حبیب په پوزي کې ولاړو صحابه پر پسې ودرېدل ور نبی رسول الله د دې امامتای نیت نه کړې خو ور پسې ودرېدل پدا غرض د الله د پیغمبر پسې تراویح کې خلق له وې نو بلش کوډې شیخ خلک راځم به ور پسې فتوی مشکوم او نبی د دې امامتای نیت نه کړې نبی رسول الله ځان ته مشکل خدای ور پسې ودرېدل جمهور علما دا مسلک دې چې امام کړي امامتای نیت نه کړې ور پسې سکی صرف احناف داوی چې د خذ مذب علی کیږي چې امام نیت کړي امام بدای لپاره دا احناف یو اجتهادي او د فقه مسله ده پدری بروز راغی دومره خلک رالل چې مسجد نبوي کې نه راتلل نبی رسول السلام روانو چا ټوخي کول چا سکول چې پیغمبر علیہ السلام وځي الله حبیب ورته ساتي وي وستا سورہ جمع کې دلم په ما پټلو ټوخي می موریدل خو زه د دې وجه نه راوړم وتم چې دربارې چې تراویح فرض نشي نو فرض نشو سنت پاتې نو ګردان یو امام قنیت نه د امام هو امامتي کوي تاسو ټول امامتي کوي اس کو شرانه وی الله اکبر نو د اختر مستړې ځکه او دا اختر بوس بارکی ګور روایت مختلف راغلي دا خپل خو بار کړه در تصدره اکثر کوم کسان د حاجانو باندې خدای اختر بوس دي وړو کې اختر کې بعض خلک عمره ته لاړ نو ته بوس کی نو دا هغه موس کې په اول رکعت کې و تکبیرونه دی او په دویم کې پنځه و پنځه کې دولس دا غي تکبیر زوائد دي ازمو مسکی سوره تکبیرونه دي یا بھائی دې کې شپږ دي او هغه دا چې کوي هر موز ابتدا کې تکبیرونه وای اول د قرات نه مخ کې وای نو بیا په دویم رکعت کې د قرات نه مخ کې پنځه وای
ازمو استاد اول رکعت کې د قرات نه مخکې یا په دویم کې د رکوع نه مخکې په دواړه قسمه سنت طریقې سره د کی کال ته چې دا بیانوي چې بای دا سوچو چلو التم چې قیام سنت دي دلتم زمای عزت مند سنت دي الله دې مو تاسو لا د هر سنت د ژوند کېدو توفیق راکړي د روزو لملاو تړي خاص کر د عرفه د ورځې اگر د عرفه د ورځې نه تکبیرونه بیا شروع کیږي دا درويشتو منځونو کې وی زنانه به وي او تکبیرونه دادي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله ولله الحمد ادین علاوه عرب السغلات شهدا تکبیرونه وی الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ادا ګور په دې لوی اختر کې چې پتیر دي زویل پکاره زمون مصیبت دا چې کوم شی شریعت کې پتیر ده نو کو چاپړو کو आवाज په دخلي نظر وسی چې کوم شی شریعت کې نشتا نو پدا دې دې زمون سود دي کې ترڅو چې د سپیکر نه دی ولا چې ټول ماشومان مرابخ کړی دي دا ګور شیطان په موږ چې کوم شی نشتا نه پتیر وایو چې کوم شی پتیر ده نو کو څوک دې پړکو کنه په مینا ټول आवाज د خلې نه روزي پته زتیزا نو پدې کې دا تکبیرونه پته زتیزا دي موږ راځو پته زتیزا وایا چې واپس دیو پته زتیزا وایا بلا رکوع کې تکبیرونه وای وای صحابه او بدات تکبیرونه وی چې دا منو ورونه واپس راغلو څه خبره دا هم کتري ورونه من کې چې سره پته زوی आवाज بیا راګرځي داسې به الله اکبر وی چې منا کې و یو ګون جواز چت شو او د الله اکبر د تکبیر نه غیب واپس راتلی دیتا دومره په شوق او محبت سره با هغه زما عزت مند دا کارونه کول نو مختصر د اختر احکامات مې له ذکر کړ الحمدلله عمل د علماء دې مسله در لپیخیږي د خپل عالمانو صاحبانو نه تاسو کوي هغه مطابق خپل قرباني وکړي الله دې د ټول سنتو د ژوند کولو ما او تاسو ټول ته توفیق راکړي الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان یا رب کریم د عیبونو ګناهونو نقصاناتو نه ډکې تمون ته د ټول ګناهونو نه د صحیح توبې توفیق را نصیب کړي یا پروردگار عالم سمر بیماران کورونو اسپتالونو کې دي الله رب العزت ټول ته شفاء کامله عاجله ورنصیب کړي نن ورځې پورې سمر مردگان وفات دي ازمون دا تر وفات ده سید کریم شاه صاحب باجا الله رب العزت دي د ټول مردگان سره ورل جنت فردوس ورکی د آخرت دا سفر دی الله آسان کی او ډېر د عاجزۍ ژوند تیر کړي کوم مسلمان چې تکلیفونه رسېږي د شامل نوري د جبه دې سو په تکلیف ني ماشاءالله سمر عمر منکتل ډېر د عاجزۍ د فقیرۍ د حیا ژوند تیر کړي الله دې ایتم او زموږ ټول مردگانو ته بخنو کې الله زموږ دې ملک اټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي کمزې کې مسلمانان په لړزان دي په تکلیف دي الله دې حفاظت وکړي الله د ټول امت د وینو د مال جان د حیا حفاظت وکړي الله لا سمره حاضرین مسلمانان دي او غایبین دي او ټول در تلاش وړولې تا وعده کړی چې زه د چا لاس خالی نه پرې زما ته حیا راځي او الله استا شانم لوي چې ته د چا لاس پرې خالی نه استا شان سره مناسب الله زموږ د ټول دیني دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله ظاهر او باطن مو د شریعت مطابق په پورا دین د عمل توفیق راکړي بی گناہ بد دیوان الله د بند اخلاص کړي دا هر ظالم د ظلم نه مونږ او ټول امت ته نجات ورکړي د هر حسدی د حسد نه مخلاص کړي د هر شری د شر نه مخلاص کړي باجو مسلمانانو قرضونه لري او خلک ورکای نه دعا بارک ویل یا الله ته د خلکو په زبانه د رحم او بسوي کې چې ارث ور سرشتا او د بل مالک ابو کړه ورکای نه باجی بیمارانو دعا بارک ویل الله دې ټول سپینګیرو لاس پور کړی څومره بیماران دي تور ته شفاء کامله عاجل او نصیب الله موږ په دې تیر عمر خپې باندې کې
او دا باقی چې څومره لګي اړیر پاتې ده توفیق راکې چې دا ستا او استاد حبیب د حکم مطابق دي یا رب کریما په پورا دین مقتدر توفیق راکې د موږ رسول دی طالب علم ختم دی موږ د جمعې ورځې دا ختم راوړو دې لپاره د ختم نفس دعاګانې قبليږي کوم مسلمانان هغه کې شاملېږي نو رسول ان شاء الله زموږ دی طالب علم ختم دی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا